یو ښځه او خاوند و ډېر غریبان. بادشاہ او د ملک هغې مشهوره وه د هغه متعلق چې دا بادشاہ چې څوک تحفه وله یوسي نو ډېر انعام ورکوي. دې ښځې ورته ویل سړیه ته م وله څه یو څه ګوره که څه انعام یې درکړو غریبان. ویل مونږ سره څه دي؟ ویل نور څه خو نشته خو دا باران شوی دی د پشکال ډنډې ډکې دي دا به درته اوبه منګي کې واچوم سر به یې وتړم او بادشاه له یو څه چې دا زما د ملک بهترینه تحفه ده. بادشاه د 2 میاشتو په مزل لري ښځې وله منګی ډک کړو د اوبو سر یې وله وتړلو میړله یې په سر کړو ورسره بار لاړه میړه یې رسخت کو داد تې کور ته راغله. چې کور ته راله او داسې وکړو او مصلی یې واچوله او 2 رکعته نفل یې وکړه او دعا یې وکړه او په دعا کې وایي چې زن مصلا باز کردای از نیاز زن مصلا باز کردای از نیاز رب سلم ورد کردای در نماز. اے پروردگارا خاوند میں د 2 میاشتو په مزل باندې لاړو بادشاہ له تحفه وروړه یا الله پټکه منګولې راولې دا دعا کوي. او زمونږ ښځې چې مونږ چېرته بار وځو راپسې څه دعا کوي تاسو ټولو ته پته ده. سړی ورسېدو بادشاہ ته درخواست یې وکړو جي یو سړی راغلی دی تحفه یې راوړې. بادشاہ وی رانه یې باسئ څه تحفه یې راوړې چې دی ورننوتو منګی یې په سر دی. هلکه څه دي؟ وی جي اوبه مې راوړي دي ماء الجنه د جنت اوبه مې راوړي.